بسم الله الرحمن الرحیم. د اسم غیر متمکن اته قسمونه دي. په هغه کې شپږم نمبر قسم اسماء ظروف دي. اسماء ظروف په دوه قسمه دي. ظرف زمان د هغه بیان تفصیل سره وشو، او ظرف مکان په دې کې بعض اسماء بیان شوي دي. په دې کې لدا اور لدن هم دی. یہ دونوں عند کے معنی میں آتے ہیں. دا دواړه د عند په معنی کې راځي. لدا اور لدن اور عند په یو معنی کې دي. اور فرق عند اور ان دونوں میں یہ ہے، په عند کې او په دې دواړو کې فرق هغه دا دی کہ عند میں شے کا قبضہ اور ملک کا ہونا کافی ہے. یو سیز ستا په قبضه کې دی او ستا په ملکیت کې دی، نو کو هغه تا سره نږدې دی او کو لرې دی در سره، نو هغه عند په هغې کې استعمالولی شي. لکه المال عند زید، مال زید سره دی، نو که د هغه په جیب کې او که د هغه په خزانه کې، خو چې د هغه په قبضه و ملکیت کې وي دا کافی ده. هر وقت پاس رہنا ضروری نہیں. په عند کې چې کوم سیز ذکر شي نو د هغې هر وقت خوا کې مندل کېدل دا ضروری نه دي. که لرې وي نو هم ټیک ده، که نږدې وي نو هم ټیک ده. جیسے المال عند زید، مال زید کے پاس ہے، خواہ مال خزانہ میں ہو یا اس کے پاس حاضر ہو، برابر خبر ده که مال په خزانه کې وي یا زید سره خوا کې وي. په دواړو صورتونو کې المال عند زیدن ویل شي. اور المال لدا زیدن، المال لدا زیدن مال زید سره دی اس وقت کہیں گی. دا به هغه وخت کې مونږ ویو جب مال زید کے پاس حاضر ہو، چې کله مال زید سره حاضری نو بیا به لدا استعمالی. پس عند عام ہے، عند عام دی که نزدی وی چیز که لری وی. اور لدا اور لدن خاص ہے، دا خاص دی خوب سمجھ لو. خاص مطلب چې صرف خوا کی وی نو هغه وخت کې به لدا اور لدن استعمالی. که لری وی چیز نو په هغه وخت کې لدا اور لدن به نه استعمالی. فائدہ: قبلو بعدو تحتو فوقو قدامو خلفو حیثو قدتو عوضو ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں. پدی باندے ضمہ راضی ہمیشہ پا ضمہ مبنی دی. اور ایان کیف این فتح پر مبنی ہوتے ہیں، دا پا فتح باندے مبنی یعنی پدی باندے پا آخری حرف ہمیشہ دا پارا فتحی. اور ام سے کسرہ پر مبنی ہوتا ہے، اور ام سے چیزیں نو دا پا کسرہ مبنی ہوئی. باقی ظروف سکون پر، د دین علاوہ چې باقی کم دین اپا سکون مبنی دی. فائدہ: ظروف غیر مبنی جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے. س ظروف داسی دی چې هغه دلته ذکر نشو، لیکن هغه په ظروف کې راځي، یا په ظرف زمان کې راځي یا په ظرف مکان کې راځي. نو آغا غیر مبنی ظروف چی دی، کم چی مبنی ندی، کم چی دا اسم غیر متمکن پا اقسامو کے نرازی، جب جملہ یا اس کی طرف مضاف ہوں، آغا ظروف غیر مبنی چی کل دا جملی یا دا اس طرف تا مضاف شی تو ان کا فتحہ پر مبنی ہونا جائز ہے. نو بیا دا آغی پا فتحہ باندے مبنی ویل ہم جائز دی، او دا آغی معرب ویل ہم جائز دی. كقوله تعالى لكذا قول الله پاک هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم په دې ځای کې دا یومو چې دی نو دا ظرف دی، لیکن دا مبنی نه دی، دا معرب دی. او دا ينفع الصادقين صدقهم چې دی نو دا دینه پس جمله راغلی. دا ينفعو فعل دی، الصادقین مفعول به دی، او صدقهم مضاف مضاف الیه دا فاعل دی. فعل سره دا فاعل و مفعول به نه جمله فعلیه خبریه مضاف الیه دا یومو دی. نو یومو دلته جمله ته مضاف دی. او ظروف غیر مبنی چې کله جمله ته مضاف شي نو په فتحه باندې مبنی ویل جایز دی، یعنی یوم ویل جایز دی. لیکن دا د عربیت په لحاظ سره په قرآن پاک کې چې کوم روایت راغلی د هغه روایت التزام کول
او د هغه خیال ساتل ضروری دی. او داسې قسمه قواعد چې دي نو دا اپلای کول دا پکې ټیک نه دي. په عربي لغت کې کو داسې جمله راشي ناته ویلی شي. د دې قاعدې د وجې نه د قرآن پاک یوم ینفع الصادقین صدقهم کې یوم ویل په قرآن پاک کې په تلاوت کې ټیک نه دي، عربیت کې ټیک دي. ځکه قرآن پاک مونږه د دې قاعدې مطابق نه لولو، بلکې مونږ قرآن پاک د روایت مطابق لولو چې کوم روایت شوی دی. تو یہاں یوم کو مفتوح پڑھنا جائز ہے. نو یوم دلته کې مفتوح لستل جائز دی. د دې دا مطلب دی چې په عربیت کې داسې وای لستل جایز دي. او قرآن پاک عربي کتاب دی، خو مونږ په هغې کې د روایت التزام کو، په یو خاص روایت کې لولو. نو په خاص روایت کې که فتحه نی نو مونږ په کې فتحه نشو لستی. بیا جیسے یوم اذن او حین اذن، یوم اذن کې از راغلی د یوم هغې ته مضاف دی، او حین اذن کې از راغلی د حین هغې ته مضاف دی. او یوم او حین چې دی دا ظروف غیر مبنیه دي. نو چې کله دا د از طرف ته مضاف شي نو د دې په فتحه باندې مبنی ویل جایز دي. نو د دې وجې نه وی یوم اذن، حین اذن، یعنی یوم کې په میم زبر او حین کې په نون زبر ویلی کیږي. اسماء کنایات اوم نمبر قسم د اسم غیر متمکن په اتو اقساموں کے اسماء کنایات دی. واحد ددی اسم کنایہ راضی وہ اسماء ہے جو کسی مبہم اور غیر معین امر پر دلالت کرتے ہیں. دا هغه اسماء دی چې دا په یو مبہم او غیر معین امر باندې دلالت کوي. جیسے کم، دومره دومره، کذا دومره دومره. نو دومره دومره دا په یو مبهم او غیر معین سیز باندې دلالت کوي. د سمقدار د دې معلوم نه دی، عدد سے دا د عدد د پار راضی. په عدد کې کم او کذا استعمالیږي. اور کیتا ذیتا کنایه ہے بعد سے. پښتو کې خلک وایي ما ورته دا خبره وکړه. نو دا خبره چې دا نه ده پته چې دا کومه خبره ده، نو دا خبرې نه دا کنایه ده. نو اسم کنایه هغې ته وایي چې ته یو څیز بعینه او خاص ذکر نه کی، بلکې هغې باندې د دلالت دپاره یو بل اسم ذکر کی چې د هغې نه چاته اس پته ونه لګي. نو دې ته اسم کنایه وایي. لکه په عادت کې وي دومره دومره مې دا څیز درکړی، نو دومره دومره نه اس پته نه لګي چې څومره، او ما تا ته دا خبره کړې وه دې نه پته نه لګي چې کومه خبره یې کړې وه. نو دا اسم کنایه ده. یعنی درېمګړي ته پته نه لګي چې دا عادت څه شی دی، دا خبره څه شی دی. نور چې چاته کنایه استعمالي نو هغه ته د مخکې د تیرې واقعانه پته لګي چې څه خبره. مرکب بنائی جیسے 11. اتم نمبر قسم د اسم غیر متمکن په اقسامو کې مرکب بنائی دی. دا هم مبنی دی لکه 11 او 19 17. دا څومره مرکب بنائی چې دی دا مبنی دی.